بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د بیان موضوع ده ښځه به د خپل خاوند د والدینو او خویندو سره ښه سلوک کوي. اگر چې په ښځې باندې د خاوند د والدینو او خویندو خدمات وغیره لازم نه دی، خو ښه سلوک به ورسره کوي، ځکه دا د خاوند د عزت یوه برخه ده. ځکه چې به په ټولو نیکو کارونو کې د خاوند مددګار وي، نو دغه شان په دې نیکۍ کې به ورسره هم برخه اخلي، ځکه د دې خدمات په خاوند لازم دی. او بله دا خبره ده چې ښځې باندې لازم دي چې د خاوند امر او حکم به مني، خو چې د شریعت خلاف نه وي. نو کله چې خاوند خپل ښځې ته دا وایي چې زما د مور پلار او د خپلوانو به خیال ساتي او د هغوی خدمت به کوي، نو بیا ښځې له پکار دي چې د خاوند د مور پلار او د خپلو خپلوانو خدمت وکړي د خپل طاقت او د وس مطابق. الله تعالی دې موږ د قرآن او د حدیث په لاره روان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.